موسی علیہ السلام ته د دواړو جانو سردار فرمایي چې موسی علیہ السلام دا زما د امت عالم نه تپوس نه کوه. موسی علیہ السلام ورته ما اسمو کا آپ کا کیا نام ہے؟ اور فرمائی اسمی فلان بن فلان بن فلان بن فلان. زما پلان کی نوم دی، د پلان می پلان کی نوم دی، د نیکه می پلان کی نوم دی، او د ورني نوم می پلان کی دی. د اوږدو نومونه ورته خبرې مو کړې. موسی علیه السلام ته فرمایي چې و د خدای بنده ما خو تا نه تپوس وکړه چې ستاسو نوم دی دا دومره بلا نومونه دې ولې واخیستل؟ ما خو ستا نه د پلار تپوس نه و کړی، ما خو تا نه د نیکه تپوس نه و کړی، ما خو تا نه د ور نیکه تپوس نه و کړی، ما خو تا ته چې ما اسمه که ستا نوم څه دی؟ دا دومره اوږد نومونه دې ولې واخیستل؟ اوس د رسول الله امتي ورته څه وایي؟ ورته موسی علیه السلام ته چې دا الله راز ته لاړې او کوی تور ته لاړې نو تا ته خدای وفرمیل چې ما تلک بیمینک یا موسی. آی موسی علیہ السلام استا په خلاص کې سدي نو تا ورته جواب وکړه چې هذا عصای اتوکل علیها واعش علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى. تا ته خدای وی چې موسی علیہ السلام استا په لاس کې سدي نو تا ورته چې دا زما امسا ده زه پې تکیه لګوم او ګډو ته پې پاڼې څنډم ولی فیها مآرب اخرى او په دې امسا کې زما ډېرې فایدې دي. موسی علیه السلام چې باران شو نو په سر به یې ونیو چتری به شوه، چې کله به نهر شو په ځمکه به یې ښخه کړه، میوه به یې ونیوه، میوه به یې ترې واخیسته، بیا به یې اوچته کړه، بیا به امسا وه، چې کله به وده کېده موسی علیه السلام به امسا وغورځوله، اجدها به ترې جوړه شوه، خوله به یې وازه کړه، د ګوډو څوکۍ به یې کوله، چې بیا به یې لاس کړه بیا به امسا وه. ولې فیها مارب اخرى دی زما ډېرې فایدې. نو موسی علیه السلام ته چې دا الله راز ته لاړې نو تا ته خدای چې ما تلک بیمینک یا موسی ستا په خلاف کې څه تا به چې هذا عصای دا زما امسا ده. د اوږد تقریر دې ولې کوو چې تا وې تکیه پې لګوم ګوډو ته پاڼې څنډم او ما دپاره ډېرې فایدې دي. دا اوږد تقریر تا ولې کوو؟ نو موسی علیه السلام ورته ما ځکه اوږد تقریر کوو چې خدای سره مې خبرې زیاتولې. هغه وې تا خدای سره خبرې زیاتولې او ما تا سره خبرې زیاتولې. بس پې منم بلکل تا ټیک ولیدې خوږه پیغمبره چې علماء امتي که انبیاء بني اسرائیل. نو محترم عزیزه د امت ته خدای ډېر لوی شان ورکړی دی، د دې امت عالمان، د دې امت اولیاء، د دې امت امیان. تاسو امیان هم د الله تعالی په دربار کې د نورو امتونو نه د الله دربار کې زیات دی. نو چې دومره عزت ماله خدای راکړه تاسو له درکړه نو موږ له څه کول پکار دي؟ موږ به کوو څه؟ نو خدای اعلان وکړه چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. ای زما بندگانو که ښه ژوند تېرول غواړئ که ستا غم وي که تا ښادي وي د پیغمبر علیه السلام طریقې پکې مناوه. اوس د پیغمبر د ژوند حالات لغون ته وګورئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده چې کو په کومه طریقه کړی دی، په څومره عمر کې کړی دی. نو ستاسو مخکې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لغون ته حالات زندگی بیانوم انشاءالله. غور سره به یې واورئ. اگر چې زه ډېر ستړی یم اوس ملکڼ نه رالم، یقین وکئ ماښام مونځ مې ملکڼ کې کړی دی، ماسخوتن مې دلته راوسو، زه ماسپښین مې کړی دی، سهار مې کړی دی. اخر زه انسان یم، یو شپه نه ده چې ځان ستړی کړم. اگر یو راپسې راغی کور ته چې راغی نو ما وی چې څه شو؟ وی چې لاړ میا خان سنګو ته مدرسې جلسې ته هلته راپسې لاړل. مې کوم ځای نه رالې؟ وی جنوبي وزیرستان نه رالو. هلکه کوم ځای دی؟ وی ډېر اسماعیل خان نه شپېته میله اخوا مرتضا ورته وایي د ټانګ نه اخوا. یا لکه دومره مزل چې په ما کې تقریبا څنګه کوم نه جي مولانا صاحب خفه نه شي، هوایي جهاز ټکټ مې راوړی دی، بس هوایي جهاز کې به کښېنې هلته به کوشي نو چې بیا هم مې بس ټیک دی. ناس وایم چې نوروره وزیرستان عربستان خدای پاک رب العالمین چې په دې لږ عمر کې ما ته کوم ملکونه وښودل نو خدای پاک دې تاسو ته مخی. نو محترم عزیزانو یو شپه نه ده، یو ورځ نه ده، یو وخت نه دی. خو دویم خدای چې زما ژبه چلېږي دا مې ایمان دی، دا مې ایمان دی چې مې ژبه چلېږي او طاقت راکې وي نو زه به هر سړي سره ځم. او یو سړی راغی ډېر غریب و، ویې ژړل. مې ولې وروره چې ډور مې ختم کړی دی او په ایمان چې ډېر غریب یم او ستا تقریر ته مې شوق دی. مې بلکل در سره ځم. نه یو نه غریب دا په پوزه کې ناست نی سونه توګیرې مې رخلی دا معیار چې دونه غریب یو جاړې نو ځم در سره. محترم عزیزه او کله کله مونږ پکې داسې یم که نه خو خدای پاک د رب العالمین د رحم و کرمو کې زه خدای نه سوال کوم چې خدایه زما د ژبې او د لاس نه هغه کار والې خدایه چې دا څه مې ویلي دي چې په ورځ د قیامت را باندې دا وبال نه شي بلکې دې په سبب زما نجات نصیب شي. دا الله نه سوال کوم او تاسو هم سوال کوئ چې خدای پاک د عالم دپاره ګورې مرتبه هم ډېره ده خو که لږ غونته وښیه ده که نه بیا تاسو نه زیات عذاب دی. ځکه یو سړی په لار روان وي که نه
او تیارې وي او تینده خوري وی لکه خو تیاره وه که نه او چې سړي په لاس کې بیټري وي یا په لاس کې لاټین او تینده خوري نو خلک ورته خدای دې وړون که نو تینده خوري او لاټین او بیټري سره ده نو ولې تینده خوري نو کامي سړي نه غلطي وشي نو خیر دی خو که ملا نه وشوه نو بیړۍ غرقه شوه نو ما ته دعا کوئ چې خدای پاک رانه صحیح خدمت والی بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان لغون ته وری څه وخت چې رب العالمین رسول الله پیدا کولو الله تبارک وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په کوم کال پیدا کېده د دې کال نامه عامي فیل وه عامي فیل یو او یا د پاسه دا گویا کې څه کم شپږ سوه کاله د عیسی علیه السلام اسمان ته دغه تو شوي دي رسول الله صلی الله چې الله تعالی پیدا کوي دی الله تعالی گویا کې په یو کور کې پیدا کوي چې د پلار نامې عبدالله ده د نیکه نامې عبدالمطلب ده او د مور نامې بیبي آمنه ده څه وخت چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مور په ګېډه باندې شو د 2 میاشتو شو د 2 میاشتو نو د حضور صلوات والسلام پلار وفات شو پلار وفات شو مدینه منوره ته تلو هلته کې چې وفات شو همالته د حضور پاک قبر د پلار دی په مدینه منوره کې دفن شو او که ستاسو فکر د نن نه 12 کاله مخکې د مدینې منورې یو ځمکه ده مسجد نبوي خوا کې د هغې کودۍ کېده او پای کې لاش راووته نو په هغې کتبه لګېده چې هذا عبدالله بن عبدالمطلب دا د حضور پاک پلار و چې ویې کتل تازه بالکل په ګیره کې تازه بنختې وې او بالکل رو رمټ پروت و صرف دا وه چې ساه پکې نه وه نور چې څنګه وفات و مقصې پروت و حالان کې 1400 کال شو چې وفات شوی دی د حضور پاک د پلار 1400 کال شو څه د پاسه چې وفات دی نو محترم عزیزه پلار هلته وفات شو د مور په ګېډه د 2 میاشتو شو مور د یوازې ده هېڅوک هم نشته په کله چې الله تبارک وتعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کوي نو دا د ګل مبارکه شپه ده 12 تاریخ د ربیع الاول دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې پیدا کیږي 22 تاریخ د اپریل دی 60 منټه د پاسه 3 بجې دي صبح صادق ټیم د مولا الله اکبر کوي چې سرور کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل محترمې بیبي د مور نه دنیا ته تشریف راوړو بیبي فرمایي چې په خدای مې قسمي چې سرور کونین زما په ګېډه باندې و زه پېښ شوی نه یم چې زما په ګېډه کې څه شته او که نشته څنګه چې نور بیبیانو ته د حمل ګویا کې تکلیف وي زه د حضور علیه السلام په حمل باندې پېښ شوی نه یم او چې کله پیدا کېده او دنیا ته تشریف راوړه نو په ایمان که په دې باندې پېښ شوی یم لکه چې میږي سړي باندې چکو لګوي دومره تکلیف ما ته د حضور پیدایش کې نه دی میلاو شوی کله چې پیدا شو د اسمان سوري راځوړن شو خانه کعبه راښکته شوله 360 بوتان بیت الله کې پراتو سر د لاندې را پرېوتل عبدالمطلب صاحب چې خبر شو چې د مانوس پیدا دی سرور کونین یې راواغېسته او سپین رومیال یې چاپېره کړ او د خانه کعبې نه طواف ورکړ چې واپس یې راوسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې د مور په غېږ کې دی نو بیبي صوبیه وینځه ده د یو کافر وینځه ده د ابیلاب وینځه ده بیبي صوبیه نامه ده په یو منډه لاړه چې راشه پلار خو وفات دی او نیکه خې راغې په غېږ کې یې واغېسته خو راشه ترلی زیر یوسه ابیلهب له د پیغمبر علیه السلام زیر یوسه چې ورغې وته ابیلهب مبارک شه په کور کې درواره پیدا شو د عبدالله زوی دی او ستا واره دی ابیلهب ګورې قرآني کافر دی تبت یدا ابی لهب وتب ما اغنا عنه ماله وما کسب الله قرآن کی گویا کہ دا بیان کرے کہ خدا دی دعا اللہ سن دا بیلاب تباہ کی جہنمی دے قرآنی کافر دے لیکن پو حضور پاک خوشحالی کرے دا اس دا خوشحالی حالات ہو رہے سوخ چی بی سو بیرچو مبارک شنو بی سو بیتا اگا ابیلاوی چی پا جیب کی مسنشتا خوزا تزماوین گئے ما دخپل رو آرہ محمد رسول اللہ پذیری کیا زاد اکڑے دا میں سواک اگو تو منزے ہوتا ہے زاد ہے وہ چی سوخ کی ابیلاو وفات شو نو عباس سے پخو کی دا عباس دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلتر دے ویرو رسد دے ابی لاب تیسال دے و تیرو را پا خدا قسم دے تبایا ما جہنم مینس کے پروتے ما خودکے گما وخی می راتے شلی خدا گل پر باندی خدا یو مہربانی کرے دا ویسا مہربانی وی دا گل پر رز باندی ما دا دوالو جانو سردار پا خوشحالے کی دوالا گوتی خضولے وی نو دا گل پر رز باندی دا دی دو گوتو دا دی گرد دمین نما تا یخیو بجانم کے ملاویگی دا حضور باندی میں خوشحالی کرے دا سے میں دو گوتی بی بی سو بیتا خضو چیزا دے دا دی دو گوتو دا گرد دمین نما تا پا جہنم کی دا گل پر رز باندی یخیو بملاویگی ما پا حضور خوشحالی کرے دا ایمان پا نور اوڑی جہنمی دے لیکن دا حضور اغا دا خوشحالی صفت پا جہنم کے مغت ورسے سرور کونین جناب رسول اسلام
په خپل کور کې پروت دی، ورځ چې د خپلې مور رود. د عربو دا طریقه وه چې ماشومان بچي به په کرای باندې بوتلل، دا د عربو طریقه وه. خلک د طیف نه رالل او ټول کورونه لټی چې کم بچي بوځو، چا بنګله صحیح کوله، چا ښه بلډینګ صحیح کوو، چا غټه دروازه صحیح کوله او ماشوم بچی به یې بوته. د سرور کونین کور ته چې به ښځې رالې ویې به کتل، نو ورکوټې کور و. وایي د حضور پاک پلار چې به کور ګرځېده د دیوال نه یې بار سر ښکارېده او کور یې ما لیدلی. الحمدلله تاسو ته مې خدای وښیي. د حضور علیه الصلاة والسلام کور اوس هم شته. په باب عمره چې سړي وځي نو لومبنی کور بیت الله ته نږدې د ابوجهل دی. د ابوجهل د کور نه چې 100 قدم والې د جبل ابي قبیس په لمن کې د سرور کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کور مبارک دی. زه خپله ورغلم چې مې وکتل، خو اوس داسې دی که نه چې د دې جومات دغه بروجه لري که دا 2 بروجه او دا جومات څومره دغه نه ټول کور دی. اوس یې یو حال جوړ کړی دی پوخه، او د کتابونو لایبرري پکې پرته ده، کتابونه دي پکې دیني. یو عالم په کرسی ناست و، په میخ کتاب پروت و او یو خادم ورته ولاړ او دا کړکۍ چې ښکاري په دا کړکۍ ما سره وښکاره کړه او دغلته مې وایي چا پروردګاره دغه کور دی چې د دواړو جانو سردار جناب رسول الله سلام په دې کور کې 53 کاله ژوند تېر کړی دی او دا دروازه ده او دروازې ته خلک ولاړو او فوټوګان ایستل. ما خدایم په قهر اخته کړ، د دې کور مالک خو فوټوګان بند کړي دي او ته د حضور د کور خوا کې فوټوګان وباسې. دومره جهالت دی په عربو کې اوسم، او ما غونته او تا غونته خلک دي. محترم عزیزه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور مبارک دا د قجورو نه جوړو او کچه دیوالونه هغه اوس هغه نړېدلې دی، نو د هغې نه لایبرري جوړه کړې ده او د ابوجهل د کور نه ټټۍ جوړه کړې ده. د نر بچې د سعودي عرب والا سم کار یې ورسره کړی دی. نو محترم عزیزه، د سرور کونین کور ډېر غریبانه و، نو یو ښځې ورته غاړه کېنښوده. ټولو ښځو د مالدارو بچي پوتل. بیبي حلیمې سادي خاوند ته چې خاوند ده توکل په خدای، د خلکو دا مالداران بوتله. موږ د دا کونډې زوی بیا یو، اوس پته لګي نه چې دا د کونډې زوی نه، دا د دواړو جهانو بادشاه دی. دا چته یې چاته پته نه وه، دا اوس قسمت دی، دا اوس په قسمت منتهي شي. ټولو ښځو بچي بوتل. بیبي حلیمې سادي خاوند ته وویل چې دا ماشوم به بوځو. وی ډېره ښه ده راویله. مور له ورچو بیبي دا ماشوم بچي مونږ ته راکړه چې څومره مزدوري نور چاله ورکوې نو مونږ له به هم راکړې. دا د عربو طریقه وه چې ماشوم به بل لوبولو. سرور کونین یې راواغېشته. بیبي حلیمه سادیه فرمایي چې په خدای مې دې قسم یې ټوله قافله مانه لاړله او زمونږ دا خرم ډېره ټپه وه. سرور کونین مې راواغېشته، ځان سره یې په غېږ کې کېښوده. وی چې مې کتل زما ښځه ټول وروسته وه او چې یو ګنټه تېرېده د ټولې قافلې په سر کې روانه ومه. مې چې خاونده په خدای مې دې قسم یې دې ماشوم بچي کې څه چل دی؟ پته خو نه وه چې سرور کونین دی. وایي چې کومې کور ته بوته؟ خاوند ته مې چې ګورې علم ووایه، دی ماشوم کې څه برکات دي، د ګډو بیزو په غولانځو کې پی نشته. د سرور کونین لاسونه راواغېشتل او داسې په دې غولانځ د دې ګډو د دې چیلو ول. وایي چې لاسونه یې ورغړل، فورن هغه چیلی تاندې شو، پی پکې پیدا شو. صاحب ټول لوښي لرګي کور کې ډک شو. وی خاونده ګورې پام کو چې باره لونه وی چې داسې ماشوم مونږ ته راغلی دی. سرور کونین یې راواغېشته، په غېږ کې یې واچولو، تیته یې واچو چې تاتی یې ورو د ګس یې واچو نو ګس یې ناغېش. اوس دلته د باندې راځم خرقې والا هم برابروم به خدای ته توبه وباسئ که بیا نه وباسئ. خېټ یې ورودو چې ګس ته یې واچو نو ګس یې نه رودو. دا ولې؟ حالان کې یو مور ده، یو سینه ده او یو تیرې ویښې او ګس نه ولې. د دې مطلب دا و چې ای زما مورې دا خېټې خو زما حصه ده، خو دا ګس زما د مېړني لور حصه ده، نو ضرور پیسه باندې بخله نه لګومه. دا د دواړو جانو سردار د ماشوموالي اخلاق دي. دا تو 9 ورځو بچی دی چې دا زما عیسته دی او دا بل زما د مېرني رور دی، نو ضرور پیسه باندې به خوله چېرته ونه لګومه. و د خرقې زلمیه و د ناقې زلمیه، ای د پاکستان مسلمانه، د مور نه پیدا یې، یو مشر دی بل کشر دی، یو لږ غریب غونته دی او بل بریتي غونته دی. د بریتو د اجرې د اختیار د هغه دی، د جماعت اختیار د هغه دی، د جایداد اختیار د هغه دی. او که دا بل سوی نو سر دې رانهی چپ کړې سونه کړې برابرم. غریب سم نه وایي. شته داسې که نشته درونه یي، یو زوروري بل کمزوري، اختیار د زوروري. ته ځان ته مسلمان وایې که دا هر څنګه دی، که دا ړوند دی، که دا شل دی، که دا لیونی دی، څومره جایداد کې چې د پلار ستی سره رسي دومره دی بل رسي. للذکر مثل حظ الانثیین. 20 جربه ځمکه ده، یو لیونی او پاگل دی او بل روغ دی. بالکل لس د یو ده او لس د بل ده. بل ته ته پاگل ته نه پوهېږي او زما خټ ډېر دی، که ستا خټ ډېر دی نو ظالمه زما حصه ولې خورې؟ د پیغمبر اخلاق ده چې ضروري څه نه خوړه، ته ضروري څه خورې، د پلار خورې، د مور خورې، مړه تربور خورې او ته ځان ته پښتون وې. پښتون معنا ده
باندې پوهېږئ نه. پښتون کې 15 الفاظ دي، 15 پښتون پې، خې، تے، وو او نون. د پې معنا پته، په پښتون کې به ښه پتې ښه سلوک به وي. د خې معنا ښېګړه، پښتون بار چا سره ښېګړه کوي. او د تے معنا توره، د پښتون لاس کې به توره وي، په ملک کې به باطل نه پرېږدي، ناروا به نه پرېږدي. او د وو معنا وفادار، پښتون به وفاداري. وی ما وفادار ګڼلو یار مې چل باز وخت، ما وفادار ګڼلو یار مې چل باز وخت، اشنا مې رو رو لټو په بډې پیاز وخت. نو دا وفاداري حضور فرمایي الکریم اذا وعده وفا. وی نیک سړی دا چې واده وکړي نو بیا برابروي. نو وو معنا وفا او د نون معنا ننګ. د پې معنا پته، د خې معنا ښېګړه، د تے معنا توره، د وو معنا وفا او د نون معنا ننګ. چې دا 15 واړه درکې وي نو پښتون یو که دا درکې ني نو بیا دا بشججلج و مججلج بمکوکن دخلوها و برجلین فتقتق مړه بیا د جولا نه ورلاندې. جولا د نو څه دی، جامې دله جوړې کړي په حیا راوستې. محترم عزیزه پښتون معنا ده چې دی به د الله په دین کې مضبوطي الو پښتوني. او که تا کې پښتو نشته د اسلام د ځان ته د پښتون نامه مږده، د بل نامه په ځان مه شرموه. خدای پاک د پښتنو کې پښتون هغه سړی دی چې پای کې مکمل اسلام و. پښتون د پښتو نه دی او پښتۍ مضبوطې دي، ته به هم په دین کې مضبوطې. که مضبوطې په دین کې پښتون یې که نه بیا چې ځان ته پښتون نه وي خفه نه شئ. که خفه کېږئ خدای مو یو شل دله خفه کړه چې بیا ماړو حرکت را نه ولی. خدا د ټایم چې زه خیرخوا یم، زه د پښتون خیرخوا، د جولا خیرخوا، د بیبیانو خیرخوا، د حکومت خیرخوا. کم مولا موس ملکان کې ووی مې چې کم عالم د ملک او د وطن د غریب او د خان او د مالدار او د عجز بیا کې خیرخوا نه وي دا د سره مولا دی نه. حضور فرمایي وایي ته به ظالم سره امداد کوې، مظلوم سره به هم کوې. البته چې مولوي صاحب نه خو مظلوم سره که ظالم سره ولې کوې؟ پوهیږم په خبره تاسو. سرور کونین فرمایي ظالم سره به امداد کې، مظلوم سره هم کې. ظالم سره به دا امداد کې چې ظالم لاس ونیسه د ظلم نه بچ کا، او مظلوم سره به دا امداد کې چې مظلوم د ظالم نه بچ کا. د ظالم به هم کې او د مظلوم به کې. په خبره به شئ پوره پوه نه شولئ. نو مسلمان دې ته وایي چې د مسلمان خیرخوا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. صحیح مسلمان دې ته وایي چې د هغه د ژبې نه او د لاس د مسلمان ته تکلیف نه وي. نن مونږ وروره کنځل دي، غیبت دي، چغلي ده، جنګول دي، او لاس باندې جیب وال او هغه نه سره منستل، کنډر کول، د هغه جیب وال هغه ویشتل، هغه بېزتي کول. مسلمانان په دې غم کې اخته دي. نو محترم عزیزه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پښتو وا چې دا زمۍ صدا نو ضروري سبا نه بخله نه لګوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به 2 ځله په اودسمات په ورځ کې کوله قضا حاجت. وایي په دا ټول ور کوټوالي کې چرڅه پوروني کې اودسمات نه ده کړې. سرور کونین پوروني کې اودس نه ده مات کړې. 2 ټیمه به کېنولو او چې به کېناستو اوچت به یې کړو لاندې به اودسمات نه وه ځمکې به راښکه. د سرور کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکوټې او لوی اودسمات یې چا هم نه ده لیدلي. دا زما استاد پیغمبر شان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با په زانګو کې پروت او زانګو په خپل باندې جوټې وهلې. بیبي حلیمه به سادیا لګیا وه، کار به یې کولو چې کله به یې داسې خپې وړقولې راوړقولې او بدن به ښکاره شو. زر به فرشتې رالې او د سرور کونین په بدن باندې به څادر واچو چې د حضور پاک بدن بار ښکاره نه شي. فرشتو به حفاظت کولو چې د کوټالي په زمانه کې د حضور اسلام د بدن یو ویښته هم د چا په نظر را نه شي. دومره حیا او دومره پرده زما د پیغمبر وه. اوس پیمانه د سړو حیا خو پرېږده، ښځو ته دې وګوره. الله فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی واقمنا الصلاة واتینا الزکاة. خدای فرمایي ای زما بندگانو زه ستاسو خدای یم. خدای وایي تاسو خپلې ښځې کور کښېنوئ، د جاهلانو غوندې بار مه ګرځوئ. او پښتو کې متل دی وي د ښځې دپاره یا کور دی ښه مولیان یې خاصې ما په عذابوئ. په خدای قسم دی یا کور دی او یا ګور دی. مونږ وروره نن ښځې بار ته ویستې، څوک پکې وزیرانې شو، څوک پکې که نه اباسین بیلې بیلې او پکې ناسته درخانې رالی پکې. اوس را باندې مشره ټرت به نه که وروره دا چا مشه کړې دا ما ته وټونه ورکړي دي. حالان کې محترم عزیزه زنانه متعلق د حضور فرمایت دی چې څه وخت کې ستاسو کارونه ښځو ته حواله شو فبطن الارض خیر من ظهرها. وی بیا تا له مرګ غوره دی. مونږ له مرګ پکار دی چې مونږ له مرګ اوس راشي. هېڅ پښتو لاړه غرقه شو. حضور فرمایي چې چا 2 کاله پرله پسې اذان ووایي په دې مسلمان د جهنم ور حرام دی. لیکن ښځه به اذان نه کوي ځکه چې د ښځې اواز عورت دی. که خرقې کې ښځې بانګونه وایي نه شي ویلی یا خو پښتون نه. دویم ګورئ سرور کونین فرمایي چې حج ته لاړ شئ نو نیت به وتړئ چې اللهم انی ارید العمرة
فیسرها وتقبلها منی. یا اللہ خرقین العالم اراده کوم د عمرې ما ته احسانه کو ما نه قبول کړو. بیا به آواز کوي چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. لبیک دا مانا چې خدای تا ته حاضر په طاعت باندې ولاړم. اے خدای تا ته حاضر ولاړم. ان الحمد والنعمة لك، خدای نعمتم تعالی دی، حمدم تعالی دی، والملک لا شریک لک، بادشاہی ستا تعالی شریک نشتا. وی په زور با اجی چغې وی لبیک لبیک، لیکن ښځه به لبیک په زوره نه وي ځکه چې اواز یې عورت دی. پټ به وي لبیک. دا به خپل ځان یسمع لنفسه، یسمع لغیره نه، یسمع لنفسه ځان ته لبیک اللهم لبیک داسې به وایي. اوس په ایمان چې په ښځې بانګ بند دی، په ښځه باندې ګویا کې اقامت بند دی، په ښځه باندې د جمع مونځ بند دی، په ښځه باندې ګویا کې لبیک په زوره بند دی، ښځه به قرآن هم په زوره نه وایي، نو صحیح به تقریر او ټپې به د کوم ځای نه کوي. تقریر هم بند دی، ټپه هم بنده ده، او په ټي وي باندې راتلل هم ګویا کې بند دي چې په ټي وي دې را روان یو. کتلی مې ده محترم حاضر ده کم غم جاړو کم غم جاړو. نو الله تبارک و تعالی پیغمبر خو دومره د پردې لاس کړی چې د ما دې په خدای قسمي چې فرشتو یې بار وجود ښکاره کړی نه دی، په خپله هم بیا پرده کوله. وی سرور کونین چې زلمی شو نو داسې به یې ځان ساته لکه پیغله جنۍ چې ځان پټ ساتي، دومره پرده کې به او د نامه پورې سینه یې ولسرې کړه. سرور کونین چې څه وخت کې چا سینه سرې شوه په منډه د بیبي حلیمې سعدي زامن لاړ چې راشه مورې زمونږ هاشمي روخ را چا پرځولې دی او په سینه یې ورته چاړه لګولې ده، راشه وګوره څه چلو شو. بیبي حلیمه سعدي چې راغلې بچه څه چل دی؟ وی دا د خدای دوه فرشتې رالې او زما د سینې اپریشن یې وکړه ما نه لاړې. د سرور کونین د سینې اپریشن څلور کرته شوی دی، شق صدر چې ورته وایي، یو د 2 کالو په عمر کې، یو د 10 کالو په عمر کې، یو د 40 کالو په عمر کې، یو د 50 کالو په عمر کې. څلور کرته د پیغمبر علیه السلام د سینې اپریشن شوی. دا ولې کېده؟ مولانا شاه عبدالعزیز صاحب لیکلي دي چې حضور پاک علیه الصلاة والسلام اپریشن د 2 کالو عمر کې ځکه کېده چې د ماشومان نه کمې غلطۍ کېږي چې د حضور نه هغه ونه شي. دا 10 کالو عمر کې ځکه کېده چې د هلکان نه کمې غلطۍ کېږي چې هغه دنه ونه شي. د 40 کالو عمر کې ځکه اپریشن کېده چې د کې د اسمان د وحی طاقت پیدا شي. د 50 کالو عمر په ځای کېده چې په دغه کال معراج ته روانو، نو چې دې بره ځي نو بره طبقه زمهریریه ده، طبقه ناریه ده چې حضور پاک باندې اثر را نشي. لکه دا پالوګیاره چې غتل یا دا نور چې غتل سپومې ته نو ځان سره اکسیجن خېجولو او چې کوم دوی لاړل سرور کونین اکسیجن نه خېجولو، هغه د آب زمزم په اوبو وله زړه وینځه او بیا وله سینه مبارک وګنډله، نو په دغه رفتار باندې هغه تللی دی. نو څلور کته شق صدر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه نیت باندې شوی دی. وی ټول سامان به د جنت نه راته اوبه به د آب زمزم وي. معلومیږي دا چې د آب زمزم اوبه د الله په دربار کې د جنت د اوبو نه زیاتې محبوبې دي. اجیله چې کله لاړ شئ اوبه درکړي که پکې میلاوټي کړو هم بدیتې نشته، خو چې دا غذا احساس کې پکې وي. زما په ذات د خدای قسم چې په دنیا په پاکستان کې هر څه شته خو آب زمزم نشته. یو د مدینې منورې خجورې او یو د آب زمزم اوبه، دا په بل هېڅ ځای نشته. نور هر څه شته، رومالونه، ګړۍ، کپړې، هر څه شته. نن چې چاله څوک خجوره ورکړي یو به هلکه څنګه چې راجیله تېرې وه مړه یو ګوټو بیا راکړه یو خجوره راکړه. یعنې دا ګوټو به والله لازم چې په دې ګوټو به پسې خو هغه 1000 روپۍ لګولي 1000 نو هله ترې دی. نو محترم عزیزانو عرض مې دا کولو چې په دنیا کې عزتمند دی او به د آب زمزم دی. نو د حضور اسلام څلور کرته د سینې اپریشن شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه وخت د 2 کالو شو او شق صدر شو، بیبي حلیمې سعدي لاس ونیو، مور ته راوست چې بچی دې سنبال کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم مور سره دی چې د 6 کالو عمر ته ورسېد. نو مور یې پړ کې سوچ وکړه چې راشه لږې مدینې منورې تر ماماګانو کره بوځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې روان که او ماماګانو کره بوت. چې څه وخت کې مور واپس راتله مقام ابوا کې د مور چې کوم دی ته به رالله، مور یې وفات شوله، سرور کونین یتیم هم پاتې و او چې د 6 کالو شو نو یسیر شو، مور یې هم لاړه وفات شو. د 6 کالو عمر کې مور هم وفات شوه. سرور کونین یوازې پاتې شو، صرف بیبي ام ایمن ورسره وینځه وه او هغې سرور کونین د ګوتې ونیو او نیکه یې راوست چې واله پلار یې وفات وړاندې مور یې وفات شو، یتیم او یسیر پاتې شو. اوس ګوره چې خدای دې یتیم یسیر له څومره دولت ورکوي څومره بادشاهي ورکوي او څومره عزت ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی عبدالمطلب صاحب ته حواله شو، نیکې دی چې د 8 کالو عمر ته ورسېد نو په نیکه باندې هم ته به راله.
زامن راغون چې بچو زه وفات کېږم دا زما زمانسی دی دا ما ته ډېر محبوب دی زما د مرګ نه پس به د حفاظت څوک کوي ابو طالب سے ویجي زه به یې کوم زه به یې کوم چې لږ ساعت تېر شو عبدالمطلب سے وفات شو د نیکه جنازه روانه ده او د تره ګوته یې نیولې ده او د نیکه جنازې پسې روان دی چې واپس راغی ابو طالب صاحب ځان سره کور ته بوته محترم عزیز اپنی نیکه وفات شو چې د 12 کال عمر ته حضور پاک ورسېد ابو طالب صاحب په کې سوچ وکړو چې خدایا دا زما به زما ورواره دی راشه تجارت چل ورته وښایه څه چلونه ورته وښایه تجارت ته ولېږه نو ابو طالب صاحب د حضور علیه السلام تر دی وی سامان یې والا واغېشته او رسول الله صلی الله علیه وسلم روان که چې د لاړ شه او ځان له تجارت کوه چې روان شو په لاره کې د قجور یو اوږد ډډ هغې ته ډډه وواله فوراً پې الله تعالی شین که د تورات عالم راغی څه دې نوم دی وی محمد صلی الله علیه وسلم وی د پلار نامه وی عبدالله وی د نیکه نامه وی عبدالمطلب وی واپس شه بچیا په تورات کې لیکلي دي چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شي دې قجور ډک ته به لاره لګوي دا به د هغه د وجې نه شنه کېږي ته د آخر زمانې پیغمبر یې یهود او نصارا ستا خلاف دي بچه واپس کور ته لاړ شه سرور کونین واپس راغی ابو طالب صاحب ته چې په کوم وخت کې رسول الله سلام په دغه وخت کې د 12 کال عمر کې لیکن دومره هوښیار و چې د بیت الله دیوالونه ونړېدل په حجر اسود جګړه پیدا شوله ګوره د حضور پاک ته غلبه وګورئ بعضې خلک وایي دا مولیان او دا پیغمبران په سیاست نه پوهېږي راشه د پیغمبر سیاست واوره چې څومره سیاستدانو څومره او کوم سیاست و د خدای د قرآن او د حدیث مونږ خو وروره واقعي په دغه سیاست نه پوهېږو چې دا کوم د دروغ وي چې تاله به نالی جوړم تاله به سکول جوړم او تاله به سړک جوړم اوس دلته یو سړی لګیا وی چې یو سړی لګیا مونږ ته وی چې دا د ګنډیري سړک نه دی دا به دله بلکل داسې رنګدار دا تور رنګ نه دی په دې بیا جوړم وایي مونږ چې د خدای بنده تور مور پرېږده خو کاڼي راته واچوه دام ډېر دي بس چې لالا مې ممبر شو هغه طرف ته ورځي نه داسې وایم دا ټول داسې حل دی ټول دروغ وایي الله ماشاءالله نو محترم عزیزه عرض مې دا کولو چې حضور علیه السلام دومره هوښیار و چې په حجر اسود جګړه شوله یوې قبیلې زه به ږدم بلې به یې زه به ږدم چا توره را واغېشته او چا څه واغېشتل وایي که څوک راغی سر به قلم کم د 4 قبیلو جګړه شوه اوس به فیصله څوک کوي نو فیصله په دې وشوه چې سار جومات ته څوک وختي راغی نو حجر اسود کاڼې به هغه به فیصله کوي چې کتل حضور پاک جومات ته راغی چې راغی ټولو وی بلکل په ده فیصله ده یار محمد دې وخت کې لا پیغمبر نو وی دا حجر اسود کاڼې کېښودل دي او زه وایم زه ږدم دی وایي زه ږدم هغه وایي زه ږدم هغه بل وایي زه ږدم د دې فیصله راله وکړه حضور پاک ډېر هوښیار و لکه ما ستاسو مخکې وی که نه چې جمله دا نایان همین گفتا همین هست دانا رحمت للعالمین وی د دنیا ټول هوښیاران دا آواز کوي چې سرور کونین نو هوښیار په دنیا کې بل نو سرور کونین فرمایي ښه 4 قبیلې دي د 4 قبیلو نه ما 4 ممبران راکې 4 قبیلې او مشر راکه هغه وایي چې زما دا مشره بلې زما دا بلې زما دا بلې وایي دا 4 مشران تاسو منئ وي او بلکل یې منو سرور کونین ګوره اوس جناب رسول الله سلم صادر ویړ که او د صادر په دې منځ کې کاڼه کېښوده دیو ته راشه ته دا ګوټو نیسه بل ته راشه ته دا بل ګوټو نیسه راشه ته دا بل ونیسه د 4 کسان 4 قبیلو 4 کسانو صادر اوچت کې هرې قبیلې وي هلکه زنګ مشرم پکې دی بلې زنګ مشرم پکې دی بلې د 4 واړو قبیلو مشرانو حجر اسود راوړو او نیغې د بیت الله خوا کې حضور پاک راواغېشته په پاده کې به ټول خوشحاله شو په ایمان یې فیصله خو کولی شو که نه شو کولی ټول یې خوشحاله کړل د 4 واړو حصې وکړه دا عقل نو سرور کونین د پیغمبرانو مخکې هوښیار و سرور کونین د پیغمبرانو مخکې په امین مشهور په محمد امین وایي دا ډېر امین دی ډېر دیانتدار دی او ډېر تقوادار دی واقعي ده چې ډېر امانت و پکې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جون تېرېده چې 15 کال عمر ته ورسېد په دا مکه معظمه کې یو بیبي وه بیبي خدیجه نامه وه ورته پته ولګېده چې مکه معظمه کې یو زلمی پیدا شوی دی نامه د محمد رسول الله ډېر دیانتدار دی ډېر امانتدار دی او ډېر حیاناک دی په یو منډه راله ابو طالب صاحب ته وایي وا ابو طالبه دا راړه دی مال راکه او چې د تجارت مال خلکو له ورکوم دله به زیاته ګټه ورکوم مال یې راکه ابو طالب صاحب ته بچه څنګه چل دی وی بلکل کاکا جي زم ورسره حضور پاک علیه الصلاة والسلام له تجارت دپاره مال واغېشته ورسره یې غلام که وی ځای بیا طرف ته لاړ شئ حضور پاک را روان دی ورسره غلام را روان دی مال یې پوخانو باندې راچولی دی چې بیا هغه قجورې لره لاسته ډډه وواله نو بیا پې الله تعالی شنه کړه ځکه لار و که نه مزل و پیاده مزل و
د تورات یو بل عالم راغی وی بچه ستا نامه څه دی محمد وی واپس لاړ شه په خدای مې دې قسم وي دا د ټولې مکې یهودیانو نصارا ستا خلاف دي او طاقت لري ځکه ته به دا توحید اواز کې د الله د یووالي اواز به کې او دا ټول ستا مخالفین دي واپس لاړ شه سرور کونین چې را واپس کیږي نو بی بی خدیجه بره په بنګله کې ولاړه ده چې حضور روان دی نوریس پې د پاسه روانه ده او چې حضور دی ګوریس پې د پاسه ولاړی وی دا څنګه چل دی چې دی روان دی ورځ روانه ده او چې دوی ګوریس پې ولاړی مې سره ورته د خدای بندې هلته پې ګویا کې شین بوټي اوچ بوټي پې الله تعالی شین کړی دی د تورات عالم ګویا کې پیشنګویي وکړه چې د پیغمبر وی ښه سرور کونین خو مزیدارم ډېرو خشتم ډېرو بی بی خدیجې ورته وکتل چې رنګ یې مزیدار دی اخلاق یې مزیدار دی راشه توکل په خدای نکاح ورسره وتړه د واده انتظام برابري خدای پاک حضور پاک ډېر خشته و څومره خشته و بنیان المشید یو کتاب دی بنیان المشید ای کې لیکي چې جبریل علیه الصلاة والسلام یو ځل راغی سرور کونین ناست ورته یا حضور زما دې په خدای قسمي آفاقها گردیده‌ام مهر بوتان ورزیده‌ام آفاقها گردیده‌ام مهر بوتان ورزیده‌ام بسیار خوبان دیدم لیکن تو چیزی دیگریست یا رسول الله ما ټوله دنیا کټ کړه په خدای مې قسمی چې ستا غونته خشته مې دنیا کې پیدا نه کړ ځکه عبدالرحمن بابا فرمایي وی حسینه چې یار زما جور و جفا کا سچندا لک جفا هم را وفا کا لکه زه چې په خپل یار باندې مین یما یو پس له هومره یار مینه په ما کا در جهان د مهرویانو ناز بردار دی نه یوازې دغه ناز په ما او تا کا او نه به ګور رحمان څنګه هغه مخلا نه به ګور رحمان څنګه هغه مخلا فرشتي چې د حسن تماشا کا د حضور مکتبه زه څنګه نه ګورم چې د عرش معلا فرشتې د حضور پاک تماشا کوي په خدای قسم د عرش معلا فرشتو به ورته کتل چې یا الله څومره خشته دی پیدا کړی دی څومره خشته رونو قرآن شریف راواړوئ په دا ټول قرآن شریف کې احسن القصص حصه د یوسف علیه السلام د چې ډېر خشته و بیبي زلیخې پې جان او مال تباه کړی و دومره خشته و دومره چې یو ځل بیبي زلیخې ته ښځه وایي چې او بیبي دا خو هلک دی غلام دی ته پې ځان مین مین کوې ته کې څه چل دی هغې ورته وایي چې او بیبیانو دا به ته په حق الیقین ښیم چې څومره خشته دی د مصر ښځې راوغوښتلې او دې په کوټه کې بند کړ د مصر په ښځو روټۍ وخوړله او په لاسونو کې وله مالټې او سمترې ورکړې او تیرې تیرې چړې ورکړې حضرت یوسف علیه السلام کوټه کې بند قرآن شریف واقعه ده وایي چې څه وخت کې دوی په دې مالټو شروع کړه نو دغه وخت کې بیبي زلیخې آواز وکړ وقالت اخرج علیهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم سوخ چې بیبي زلیخې وی چې دا ښځو په لاس کې ماټې واخیستې وي یوسف علیه السلام هلک غونته بهر سره وځه وقالت اخرج علیهن فلما رأينه هر کله چې بیبي زلیخې دې مېلمنو حضور پاک ولیده وی ښه دا دی هغه وقطعن أيديهن او د ځانه ګوتې پرې کړي وقلن حاش لله ما هذا بشرا وی په خدای مې قسمي که دا بشر دی ان هذا الا ملک کریم په خدای قسم چې دا خو فرشته ده د مصر ښځو دا دته بني ادم مه وایې دا خو فرشته ده نو په ایمان یې وایه چې د یوسف علیه السلام حسن دنه خشته و چې هغوی له ځانه ګوتې تېرې کړې او حضور څومره خشته و حسن یوسف دم عیسی ید بیدا داری حسن یوسف دم عیسی ید بیدا داری آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری زما دې په خدای قسمي چې د تمام دنیا خوبان او د یوسف علیه السلام حسن دا د حضور د حسن نه قربان شه ځکه عبدالرحمن فرمایي چې نه به ګوري رحمان څنګه هغه مخلا نه به ګوري رحمان څنګه هغه مخلا فرشتي چې د حسن تماشا کا نو بیبي خدیجه په سرور کونین باندې عاشقه شوله چې په ایمان رنګ یې مزېدار دی اخلاق یې مزېدار دي بس په منډه ابوطالب ته تله چې زما او د سرور کونین نکاح وتړه اوس دلته یو ټکي واورئ حضور علیه الصلاة والسلام تره ورته وفرمیل چې ورږه زه هغه نه تپوس کوم چې ته یې خوښې که خوښې نه مسله دا درونو چې سړی کړی واده کوي وایي د هلک او د جینۍ نه پکې رضا وغواړي چې پلانکي تاله مونږ واده کوو څوک دې خوښه ده نو دې به ورته چې په شب قدر کې ده یا په ناخې کې ده ترولون مې ده یا چې کوم دې څه ورته وایي په کالو خان کې مې د ماما لور د هغې هغه وکړه
وایي چې کومه جینۍ بیا هلک ته ودی او دا دې هلک دې جینۍ ته وایي چې پلانکې ته خو یې ګلدین له ورکړې نو وایي دا به چپ پاتې شي که چپ پاتې شو نو دا هم رضا ده او که وایي چې ته خو یې پلانکي له ورکړې دا وایي دا هم رضا ده دا ګوره کتاب لیکلي ځان خبره نه کوم کتاب خیم دا ګز او دا میدان او که په ټک ټک وجل چې نه پام کو چې ور مې نه کوي کني د ملو خو دارو خورم نو دا جینۍ به نه ورکوي که دې ورکړه نو ځان دې تباه کړه ځکه حضور فرمایي چې الناکح راغب والمنکوحة مرغوبة چې تاسو نکاح کوئ نو د هلک او د جینۍ رضا وټه ډېر خلک شته جینۍ خبر ني او یو سړي ته یې په حواله کړي ډېر هلکان خبر ني او داسې ولا یو پمنه غونته کړې وایي دی خدای دې خوا نه کړه دا دې راله څه کړي دي نو محترم عزیزه دا ګوره د ژوند سودا د مولانا شفیع صاحب لیکلي دي چې تاسو واده کوئ نو عاشقانه طریقې سره وکړئ چې ستا د ټول عمر ځکه دا ښځه خو داسې نه ده که نه چې زما له وبې کوې یو میاشت به تېره کړو که خوند وکړه ښه ده کوي چیلی ګډه خو نه چې خرڅېږي ټیک ده نو دا د ژوند سودا ده د دې وجې نه ښه په عاشقانه طریقه ډېر په اطمینان باندې واده وکړه چې ستا ټوله توجه بیبي ته راشي او د کل طرف نه ستا مخ راوړي نو جناب رسول الله بیبي خدیجې ته وکتل بیبي خدیجې حضور پاک صحیح کړ حضور بالکل واده کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی حضور پاک په خپله باندې ناست دی او د بیبي خدیجې طرف نه ورقه بن نوفل راغی هغه ابوطالب صاحب خطبه وویله او د حضور پاک او د بیبي خدیجې نکاح وشوله الله تعالی فرمایي د دوو خاوندانو میراث ورسره پاتې و د بیبي خدیجې دوه خاندان وفات شوي او دا حضور پې درېیم خاوند و نو الله قرآن کې فرمایي والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى خوږه پیغمبره ته مې نادارو مونتي یو پیسه هم در سره نه وه هېڅ درک دې نه لګېده پیسې در سره نه وې نو څه مې وکړه ووجدک عائلا ته مې نادارو مونتې یو پیسه در سره نه وه نو فاغنا د بیبي خدیجې په مال باندې مالدار کړې د دوو خاندانو غول میراث یې د حضور پاک کور ته راوړه نو سرور کونین بیبي خدیجه چې واده کړله نو په کور کې ډېر زیات لوی شان نو سرور کونین د 25 کالو دی بیبي خدیجه 40 کالو ده سرور کونین 15 کاله د ښځې نه کشر دی او د حضور پاک نه 15 کاله ښځه مشره ده دا نظام ما دپاره جوړ کړه چې د ځانه مشره روا ده د ځانه کشره روا ده حضور کونډه کړې ده او په لومبي ځل یې کونډه وکړه دې وجې نه چې رواج ده چې چا به کونډه نه کوله د ځانه یې مشره وکړه ځکه ډېر خلک چې مشره ښځه نه کوي اوس هم دې زمانه کې چې یو کال ترې نه مشري که نه نو کور کندي کې خلکو ته معلوم دی چې خدای د خوا نه که څوک دې نکاح کړه د پلان کلي ته خدای د خوا که خو ستا مور کېږي دونه مشره بس یا لکه د خدای بنده روا ده که نه که مشره ده هم روا ده بوډۍ هم روا ده شریعت روا کړې ده سرور کونین 15 کاله د خپلې ښځې نه کشر و هتې نه 15 کاله مشره وه او حضور پاک د ځانه کشر هم کړې ده بیا د 50 کالو په عمر کې و او بیبي عایشې د 9 کالو په عمر کې واده کړې ده د 9 کالو عمر کې د ځانه مشره روا د ځانه کشره روا د ځانه مزولې روا دا مونږ ته اسلام وښودل لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه پیغمبر علیه السلام ژوند تاسو لپاره سمپل دی دا یو نمونه ده دا سمپل او نمونه پیدا کړې ما ځانه مشرم کوه د ځانه مزولم کوه د ځان کشرم روا ده محترم عزیز دلته یو بل ټکي واورئ بیبي خدیجه حضور پاک نه 15 کاله مشره وه لیکن په کل ژوند کې بیبي خدیجې 19 کاله د پیغمبر علیه السلام په نکاح وه په 19 کاله کې بیبي خدیجې خاوند ته یا محمد نه دي ویلی حالانکه ته کشر و د دې نه دا مسله راوته چې ښځه به خاوند ته په نامه نه وي اګر که خاوند ته کشري اوس خو ته په ډرقه یوه پلان کې خانه او زما پلان کې خان میړه دی واورئ چې کومې ښځې خاوند ته ګویا کې نوم واغېش د دې په خوله کې به خدای د اور سروټ کې واچوي سرور کونین ته نه دي ویلی خاوند ښځې ته نوم اخېستی شي چې پلان کې لیکن ښځه به خاوند اګر که خاوند ته نه کشري هم دا صحیح مسله ده حدیث نه ثابتوم قرآن نه ثابتوم چې ښځه به خاوند ته په نامه نه وي اګر که خاوند ته نه ډېر کشر و اګر که خاوند د ډېر کم نسب و دا د اوچت نسب وه خو خاوند د یوې ښځې بلې ښځې ته یې خورې وې هم د خاوند نوم اخېستل څنګه دي دا بله ته چپ شه ده خدای دې بیا خو بس خاوند نوم خو ده خدای دی نو ته به خاوند ته په نامه نه وې نو هغې ورته چې زما د خاوند نامه رحمت الله ده نو زه چې مونځ کوم السلام علیکم ورحمت الله وی داسې مو خدای دې بیا خو باسه وې وی دا چې السلام علیکم دا وړو پلاره السلام علیکم دا وړو یعنې دومره پورې پخوانۍ ښځې د هغې په اړه کې دا وه چې خاوند ته نوم اخېستل په مانځه کې هم ګناه وه حالانکې دا روا دي چې د خاوند نوم یې په قرآن کې راغی خیر دی
لیکن اسی به ورته نوم نه وی اواز یې ورته کوي نو پلانکي خان او پلانکي خان به ورته نه وی. د دې نه پیغمبر علیه صلات وسلام منع کړې ده. نو هر مې دا کولو مسلمانانو چې دا ژوند د پیغمبر علیه صلات وسلام موږ دپاره نمونه ده، د هغه طریقې موږ دپاره ګویا کې یو بهترین څیز دی. نو چې پیغمبر علیه السلام طریقې په چا کې پیدا شولې دا کامیاب دی. نو سرور کونین جناب رسول الله فرمایي د ښځې په خاوند حق دی او د خاوند په ښځه حق دی. بس دا خبره حل کوم. نو بیا په ایمان خوب راځي، سترګې مې داسې د خوب نه ډکې دي. خفه کېږئ ما، لږې خبرې واورئ خو په اخلاص یې واورئ، لږې خبرې واورئ خو سبا پې عملي میدان ته تیار شئ. سرور کونین په لار روان دي، اوښان په لار روان دي، حضور پاک ته سجده ولګوله. اوښانو صحابه کرام فرمایا رسول الله ته خو ډېر لوی شان مالک یې، زناور درته سجدې لګوي او سجده به مونږ هم ولګو. سرور کونین فرمایي چې او زما صحابه کرامو ما سوا د خدای نه سجده هېچ چاته نشته، نه پیغمبر ته شته، نه ولی ته شته، نه مور ته شته، نه ما ته شته. او که ما سوا د خدای نه سجده روا وې نو ما به ښځه تېرې چې روزانه خاوند ته سجده لګوه. که ما سوا د خدای نه سجده روا وي نو په ښځه د خاوند دومره حق دی چې د خاوند ته به سجده لګېله به بل کار کوي، لیکن سجده نشته نو ښځه به خاوند ته سجده نه لګوي. بله اورئ سرور کونین فرمایي چې کومه ښځه د خاوند نه سار بې اجازته ووتله او تر ماښامه کور ته رانله، که په دې ورځ کې مړه شوه دا مرداره مړه شوه چې د خاوند نه بغیر اجازې وته دا بلکل مرداره مړه شوه. خاوند ورته چې ښځې دا کار وکړه سارې ورته ووایي تر ماښامه پې لعنت ورېږي، که ماښام یې ورته تر سبا پې لعنت ورېږي چې د خاوند حکم یې ونه منه. بله اورئ دا خو جمدی خاوند دی. قرآن فرمایي چې د ښځې خاوند مړ شو، خاوند یې مړ شو نو څه به کوي؟ یتربصن علی انفسهن 4 اشهر وعشرا، چې د کومې ښځې خاوند مړ شو دا ښځه به 4 میاشتې او 10 ورځې د کور نه بار قدم نه الي. 10 ورځې او 4 میاشتې به دننه کور کې ناستئ، نه به دنده سمږي، نه به سترګې تورئ، نه به نوې جامې اغوندي، نه به غم لځي او نه به ښادی لځي. 4 میاشتې او 10 ورځې به د خاوند د مر نه پس دا په کور کې ناستئ چې 10 ورځې 4 میاشتې ووتې بیا د جامې مغوندي او بیا د چې کوم دی بل خاوند سره نکاح وکړي او 10 ورځې او 4 میاشتې به د خاوند د مر نه پس دا کور غم خورګي کوي. په ایمان یې اوسه. خو چې لالا مې مړ شو نو سال په قبر پرته وي د ګلدین پلاره خدای دې بېغو سارې په قبر پرته وي. پام کوئ چې د کومې ښځې خاوند مړ شو 4 میاشتې او 10 ورځې به د قبر نه بلکل محروم یې، نه به بازار ته ځې، نه به غم لځې، نه به ښادی لځې، دلته به ناست یې چې 4 میاشتې 10 ورځې تېرې شولې نو که بیا بل میړه کې هم روا دي او که بیا بازار ته یا چې د غم ښادی لځې نه هم روا دي. محترم عزیزه د خاوند په ژوند خاطر نه کوي، په مرګ بیا څوک نو محترم عزیزانو څوک دا د پیغمبر علیه السلام طریقې دی چې ما ستاسو مخکې بیان کړې. خو بس عمرې دی او های های یاره ښه مولا یاره ښې مسلې وکړې. ما یو ځل اکبرپوره کې تقریر کولو او نوي مولا شوی وم، داسې نری نری ګیره مې راغلی و، نوي مولا وم او تازه حدیث مې یاد و. د شپې چې مې تقریر کا یو بل ته چې کیسی ملوانی تھی نا بولتی چھوٹی سی ملوانی تھی بہت بڑی کمال کی تھی. 3.5 گھنٹے تقریر ساری رات. اور تو میں 3.5 والا یہ باتیں چھوڑ کر عمل کتنا کیا ہے؟ 3.5 گھنٹے تقریر کرنا چھوڑ دو، عمل کتنا کیا ہے؟ هغوی چې مولا صاحب به تلي حالانکې دا هغه زمانه کې نه موټرې وې نه لارۍ وې ټانګه کې ناست وم. نو عرض مې دا کولو چې بس مونږ لویه خبره ده چې ظالم مولا دی، کافر ظالم مولا و. ما یو ځل دی ګنداو ته تلم، ګنداو ته دا ګنداو نه دی دا سبا ورته انشاءالله تاسو هم روان یې د دې میا منډۍ نه دې خوا ته یو بله منډۍ د هغې ته مولا منډۍ وایي. دا کې یو کلی د هغې ته بیا کې یو کلی مانع شو، هلته لاړم د شپې مې تقریر وکړ. چې تقریر مې وکړ نو سهار مانځه ته وړاندې شوم نو سوره رحمان مې په مانځه کې شروع کړ. نو سوره رحمان خو ډېر لوی شان لري او ډېر ښایسته صورت دی چې بیا عالم یې وایي یا قاري وي خو بیا بل شانتې مزه کوي. نو ما چې سلام وګرځو نو زما ملګري رستو صف کې ولاړو نو یو بل ته چې ظالم مولا دی، ظالم قرآن یې ووایي. ناسې هم چې دومره غریبان نه پوهېږي. نو بیا بار پټي ته ووتم. چې ووتم یو سړي زه یې کوله مې راکړه دا د هغوی موټی ما ته یې کېنه مولان په دې نه پوهېږي، مولان خو په دغه مسلو مې ته را چې مولا پوهېږي که نه پوهېږي ته څه چې دا مولاتوب بس زما مولاتوب ګران کار دی او دا آسان دی دا هغوی چلول کوي دا ګز او دا میدان. وی نه استاد د هغوی خپه به ولګي مې هم دا 50 روپۍ پیشکي والا که ما نه خپه ولګېده په موټی چې مې لاس کېښود هغوی مې یو څو کیلو بوته مې بس بس ملا صاحب ته خو ډېر تکړه مې ته وایي چې دا مولیان بس صرف په دې پوهېږي چې الحمدلله نحمده او بس الله اکبر. مې مولا هر کار کولی شي، زمینداري کولی شي، ترکاڼي کولی شي، لواري کولی شي. دغه آسان کار دی دا ګران کار دی. که دا راپاسې ما ته وښایه کاچده وکړه زه در یو ډرایوري لا نه راځي اسینې چې بل خوا دې وغورځم یو یې دله کوم سسکور دله وام، ترکاڼي دله کوم اره راکاږم، سټک دله والی شم، سندان والی شم، تبر دله والی شم، منډه دله والی شم، ګور دله کولی شم دا ګز او دا میدان، ډانګماري دله کولی شم، پیر دله کولی شم، جوک دله کولی شم. دا راشه زما په ځای کښېنه تاسو تقریر وکړئ.
مولاتوب ګران کار دغه آسان کار دی دا ډېر دا د اوسپنې چې چل دي ما په ایمان 14 کاله په داسې ژوند تېر کړی داسې ژوند چې داسې وخت هم راغلی دی پرون ما غلجو مدرسه کې هلته تقریر کولو دی ما چې داسې وخت راغلی چې روټۍ نه وه نو شوتل مې خوړلی دی شوتل داسې وخت په ما تېر شوی دی چې یو جوړه جامې وې جامې به مې وستې لنګ به مې والو ولې په غاړه به کېناستو او اب هم چېرته په چا صابون به خیراتي راکړه پای باندې جامې وینځلې بیا به ناستو چې بوچه شو بیا مو واغوستې دونه سختۍ مو تېرې کړي دي محترم عزیزه علم وي پراشه درشه نشي علم پراشه درشه نشي سوچ 40 کاله ورپسې مسافر شنه وی طالب خورې به ملا شي چې کتاب ګورې یادوي شین کې خالونه مولاتوب دپاره به ډېرې منډې وی مولاتوب دپاره به ډېر ځان کړی هله به ملا کېږي نو محترم عزیزه علم مو کړی دی علم په ډېره ګرانه باندې کېږي دا صرف دی دا نحوه ده دا منطق دی دا ریاضي ده دا فلسفه ده دا علم عروض دی دا علم ادب دی دا علم معانی دي دا اصول فقه دی دا ګویا کې احادیث او دا تفاسیر دي څوارلس علوم به کنه بل اله به ملا کېږي په یو علم باندې سړی ملا کېږي نه چې یو کتاب وګوره یو ټیچر وګوره یو کتاب طرف کې ونیسئ چې میں بھی ملا ہوں وی ملا آن باشد که چپ نو باشد نو ملاتوب ډېر ګران که د اوس په نیچې چل دي په ایمان چې داسې به ډیوې ته به ناست دا اوس خو راډیونه دي که نه چې سار به پس پس فیمو کې به هم دننه د اخرې ورننوتی د ډیوې اخرې جامې به هم تکې تورې وې دا ځای به هم سولیدلي وو اوس خو د الله فضل و کرم دی هغه وخت چې رایت کړو دا وخت نو موږ خدای چې څونه لوی مهرباني وکړې نو محترم عزیزونه د رسول الله سم په طریقو کې زموږ ګټه ده د هغه په طریقه واده کول د هغه په طریقه زمینداري کول د هغه په طریقه تجارت کول د هغې په طریقه باندې ژوند تېرول دا موږ دپاره ګټه ځکه الله فرموي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د پیغمبر په طریقو کې ستاسو ګټې دي نو محترم عزیزه د پیغمبر طریقې ډېرې اعلی دي او ډېرې مزېدارې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند تېرېدو د 25 کال عمر کې واده وکړ او چې شپږ میاشتې کم د 40 کال عمر ته ورسېد نو سرور کونین به مزېدار خو مو لیدل لکې ورته را چې راشه دا مکه پرېږده او د مکې نه بار یو غر دی او د غر نامه جبل نور ده او د جبل نور په سر کې یو غار دی او د غار نامه غار حرا ده دې غار ته حضور پاک لاړ زم چې لاړم مکې معظمې ته پړه کې مې دا ارمان چې خدای دا دی به څنګه وینم چې کوم ځای کې قرآن نازل شوی دی کوم ځای کې سرور کونین شپږ میاشتې ناست دی دا ځای به څنګه وینم چې لاړم سپیان ولاړو ما ته یا ایها الشیخ این تذهب یا ایها الشیخ این تذهب چرته ځې من اذهب الى هذا الجبل ما ته لأي شيء من انظر الى هذا الجبل وفيه غار حراء وفيه جلس رسول الله وفيه نزل جبريل وفيه نزل قرآن على محمد صلى الله عليه وسلم انا انظر الى هذا الجبل ما ترجع فصلي في الحرم ركعتين انت شيخ انت شيب فدې پوهېږې که نه پوهېږې یوم پې داسې what is Quran what is the mullah what is the God then what are you تاسو خو په دې پوهېږئ خو په عربۍ مربۍ نه پوهېږئ مونږ په انګریزي ژبه صاحبه چې څوک انګریزي وایي که نه دا خلاصې حیران لاړي او زه یم چې ښه ژبه ښایسته ژبه خوږه ژبه مزېداره ژبه هغه عربي ده حضور فرمایي انا عربي القرآن عربي ولسان اهل الجنة عربي زه عربي ما قرآن عربي دی د جنتیانو جو به عربي هلته به عربي وي هلته پښتو مختو اردو مو هېڅ هم نشته بس صرف عربي ده نو محترم عزیزه ما ته وایي چې شیخه واپس شه بوډا او لاړ شه حرم کې 2 رکعته لمونځ وکړه او مړ به شې ما ته نه شاب شیب وایي بوډا ته او شاب وایي زلمي ته نه شاب ان شاء الله لذیذ انا صدها على هذا الجبل زه ښه زلمیم ښه زمرکټیم او د دې غر څوکې ته به خېږم ما ترجع فصلي في الحرم رکعتین واپس شه حرم کې 2 رکعته لمونځ وکړه او بره مه خېږه نه پرېښودم داسې په یو ګوټ راتاو شم او ستاسو د کلي حاجي صاحب دلته ناست دی مې لکه څنګه راغلی حج ته وایي چې پرېښودو خو نه خو په غلا راغلم او ټول عمر خلک ځان له غلا کړي دا ځای مې خدای له غلا کړی چې خدای تا له غلا کوم ستا درته درځم دا دلته ناست دی اسمې قربان لا دي شوي دي شوي دي بلکل مې دا غلا دی ښه کړی خیر دی خدای در ته راتلل ښه دي کړي دي بلکل دا څه شرک یې خو منه نه ده چې یو ځل دې حج وکړو دویم ځل مه کوه 2 ځله دې وکړو په درېیم ځل مه کوه یو 20 حج کوه بلکل هېڅ پروا نشته